ماشومه بازیاب شو 50 سال ډاکو د 10 کالو بازیاب شو اوس اپریشن کې بازیاب شو د دې ماغي پلار مرز کو دالي چې دا مور خرڅه کړی را سنسارول پکار او دا چا راوستي د چوز بده دوه ټکو ډاکو راځي او زما پښتني عزت بتا تر کې ما دومره بے غیرت یم زه دومره غورځېدل انسان یم خو یو هم سوال دی کې دا پیدا کېږي چې تاسو وایئ چې د ریاست ذمہواري ده دا خلکه د کلونو راسې دا شروع راسې په دغه ځای کې آباد دي څه داسې وجه ده چې په دې باندې چا لاس وانه اچوي دوی نه طاقتور ارګنایزیشن بلیک ډاون شوی دی زه تاسو ته خبره کوم تاسو تمانچې سره دلته راتلی شئ نو چاقو سره راتلی شئ ماشین سره راتلی شئ دې سره خو انټي ګنز دي انټي میزایل دي دې سره هغه انټي کرافټ ورته وي هغه دي ورسره کچا څومره علاقه ده قسم په خدای د پاکستان د هلیکاپټر د نیمې غنټې خبره ده د یو هلیکاپټر د نیمې غنټې خبره ده په دې ایریا کې به ځناور هم صحیح مونږ هم دغه خبره کوو چې ولې تاسو نوګو ایریا جوړه کړې ولې تاسو داسې یو ځای جوړ کړی دی چې دغه سړی نوم واري په هغه ویښتو ودرېږي دا ډاکوان دومره زورور دي صحیح ټوټل 5000 ډاکوان دي دومره څه دي نه چې سړی وي خو بله دې کې ګرو دي تاسو په یو ګرو خرڅ شوئ ستاسو ریکوري ونشه بل ډاکو راشي څومره خرڅ شي 2 لکه مې شوی دا 4 لکه والا دا زما شو هغه ته بل چوکي ونیسي ډېرې 4 لکه غواړي دا بل ته اوس په ماله 10 لکه راشي کوم سټیټ کې دنه سټیټ دا زما ملک دا زما ریاست ته زه دا غواړم چې زما ماشوم زما پلار زما فیملی په دې ملک کې هر ځای کې آزاد ګرځي او راضي کا زما دي او کاغذ ستا دي زه د هر چا لپاره امن غواړم زه د هر چا ماشوم له امن غواړم یوازې پښتانه نه ټارګټ کیږي هغه کې پنجابیان هغه بوزي سندیان بوزي پښتون بوزي بلوچي بوزي ارسو بوزي اوس لاست ایئر د یو بلوچي زوی د ایران وساتې مړ شو بلوچیان راغل سره د ټوپکو خډیر کسان ته وښتو بیا ډاکوانو ملتونه کول پر وی مونږ باندې حمله شوې پریس کانفرنس ډاکوانو کولې چې دا د بلوچستان نه خلک راغلي دي حکومت چرته دی او دغه چرته دي تاسو په خبره باندې ورسېږئ او زه صرف دا یو خبره کوم زما ریاست مشرانو ته دا درخواست دی چې موږ په دې کپړو کې په حیا ژوند کې دې ملک کې پرېږدئ موږ تاسو نه هېڅ هم نه غواړو چې څوک حکومت کوي په دې ریاست کې که زموږ دغې سره کار نشته څومره ګراني راولئ څه کوي وکړئ خو بدامني ختمه کړئ موږ په امن کې پرېږدئ موږ خپل بچو له امن غواړو ستړي شو داسې نشو کولی چې دا ملک پرېږدو ځکه چې دا زموږ د پلار نیکه وطن دا موږ نشو پرېښودی چې موږ بې غیرتي وکړو د دې ځای نه لاړ شو خو بس د نور موږ په حیا عزت کې په دې ملک کې امن غواړو او ژوند غواړو چې زه په خپل کور نه بهر روزم او سهار مې سترګې او پلار فون راته کوي چې زوی دې په کچا کې وي دا کچې ته چې رسېدو په دې لار کې څومره چیک پوسټونه دي څومره خلک دي صحیح سوال دلته کې دا پیدا کېږي چې یو اټمي ملک دی اټمي پاور دی انډیا چې هغه د لارجسٹ ډیموکراسي د وسایلو لحاظ سره هم ډېره مضبوطه راغی سره یې سوره د جنګ وکړو شکست یې وله ورکړو دغه شانته کې زموږ دومره یو انټرنیشنل سټیچر دی چې موږ د ایران او د امریکې ترمنځ مذاکرات هم کولی شو بیا داسې وړه شانته کې ایریا ده هغې یو خپل ریاست ډکلیر کړی دی جي کچا په ریاست کې ریاست دی دننه د هغې خلاف کاروایي نه کېږي سوالونه ډېر پیدا کېږي ستاسو څه خپل انالیسس دی چې دا خبره کومه زه چې کله تللی وم نو هلته زه ګورنر له لاړم خدای پاک دې وبخي آغا سراج دراني ګورنر سیند یو کیس کې ولا زه تللی وم هغه ډي آی جي ته کال وکړو ورته ویې چې دا سړی زما مړ او جمدې په کار دی ما له دا سړی په کار دی ما ته هغه دا وویل چې زما د تره زوی د ډاکوانو بوتلی دی ٹھیک شو بیا وایي زه لاړم په جرګه باندې بیا ماته هغه خپل د تره زوی واپس راوست زه صرف بار دا یو خبره کوم په دې ټول خلک هم پوهېږي تاسو په دې پوهېږئ چې ریاست ته د دې خلکو قابو کول ډېر زیات اسان دی زه بله یو خبره کوم اډوډزم مه کوئ یو ګولۍ مه چلوئ دې چې د بازار ته راوځي د خرید او فروخت دې ته صرف دا لارې بندې کړئ دا په بل کې پټ دي که دې سره به څومره خوراک دې سره به څومره اوبه اخر به دا ټول راوځي یو ډزم پې مه کوئ صرف دې ته دا لارې بندې کړئ چې په کوم لار باندې دې راوځي بازار ته دلته نه خرید او فروخت کوي دې ځي سړی تا نه بومځي ته وله پیسې هم رسې تا نه پیسې واملي تا ته کس درم کی او بیا خیر څه خیر دا په کوم ریاست کې داسې کېږي زه ټولو پښتنو ته دا یو خبره کوم چې بس کې نور
دې خبرې باندې سټینډ اخیستل پکار دي. یوازې د ماشومې خبره نه کوم، که هغه پښتون هر پښتون تاسو ته پته شته دې وخت نن چې سار د ماشومې د اپریشن چالو دي، د 10 کالو د پنجاب ماشومه بازیاب شو په 50 سال دغه ته واده شوې ده. 50 سال ډاکو د 10 کالو بازیاب شو، اوس اپریشن کې بازیاب شو، د دې ماشومې په وجه بازیاب شو چې د دې ماشومې لپاره اپریشن سٹارټ کړي او د هغې په نتیجه کې دا ماشومه بازیاب شو. تاسو په خبر باندې ورسېدئ د هغې پلار یې مرض خدا دی چا چې خرڅه کړې ده. نو مونږ امن غواړو بس چې دغه خبره ده. صحیح. اوس معلومات لیټسټ اپډیټس سره رسېدي اپریشن سٹارټ دی. زه دې وخت کې د سند پولیس، د پاکستان آرمی، د پاکستان انټیلیجنس ادارې ما سره چې څومره انفارمیشن دی نو ښه ډړنه لګیا دي دې وخت کې، او په یو پوینټ باندې زما کمیونیکیشن دا دی چې ماشوم بازیاب بس نورې خبرې نشته، او که دې کې څوک هم ککړي هغه به نه پرېږدي. دغه خبره ده. دا زمونږ د ټولو پښتنو لور ده، دا زمونږ عزت دی او مونږ په خپل عزت باندې کمپرومایز نه کوو. دا زمونږ ریډ لاین دی. که دې له څوک هر څنګه رخ ورکوي، هر څنګه مخ ورکوي، هغه دې ورکړي. مونږ په خپل عزت کمپرومایز نه کوو. نن که په دې لور زه چپ پاتې کېږم، سبا به د بل لور ځي، سبا به د بل لور ځي. دې نه داسې د عبرت نښه جوړول پکار دی چې کچا والم خوب کې سوچ کوي چې دا ما څه کړي. صحیح. اوس دې کې د په دې ایشو باندې د پښتنو چونکې یو ډېر اتفاق دی په دې باندې، تاسو ذکر هم وکړو، خو د دې د تقسیمېدو هم څه خبرې روانې دي، دلته یو مختلف نیریټیو د بلډ اپ کېدو کوشش روان دی. زه تاسو یو خبره کومه، سار نه په گردش کې دا خبرې کېږي چې دا مور خرڅه کړې ده. ما خو تاسو ته سټارټ کې یو خبره وکړه چې زه په کوم لیول دا ووایم، زه په دې مور الزام ولګوم. زه مور خرڅه کړې ده، لیټ سي مور دا خرڅه کړې ده، زه دا نه ډینای کوم ځکه چې زه دې مور پیژنم نه، زه د هغې ولې سر وینځم. ما له لور راکړه، دا لور به کښېنې، هغه به ووایي چې ما له چا بوتلم، په کومه لارې بوتلم، څنګه یې بوتلم، چا چا را سره څه کړي دي، هغې باندې خو هلته قیامت تېرېږي که نه، هغه به د یو کس نوملي. نو زه خو دا خبره ټو د پوینټ او ډېر کلیر کوم، کوم کس چې دې کې رول ادا کړی دی، که هغې مور دی، که هغې پلار دی، که هغې نیکه دی، او هغه هر څوک دی، سنسارول پکار دی او په چوک کې پکار دي، بالکل کمپرومایز پې نه دی پکار. دا که یو کس وایي چې مور ده، اوکې، خو د لوم بیا به موږ له ماشومه راکوي. دا خبرې به کوو د ماشومې د بازیابۍ نه پس. موږ وایو چې څوک هم اوریجنل مجرم دی، ریاست دې ونیسي. دا ریاست سره اختیار شته، ریاست سره وسایل شته، انکوایري دې وکړي چې کوم سړی ککړ دی دومره سخته سزا ورله ورکړي چې د عبرت نښه یې جوړ کړي. موږ یې سپورټ کوو. دا کلیر سټانس دی. که فرض کا ماشومه بازیابي ونه شي نو بیا څه د پښتنو بیا زمونږ دا دی چې چونکې بلوچستان پښتنو دا فیصله کړې ده چې سبا پورې موږ ګورو، بیا موږ راوځو. سبا پورې ټایم یې هم ورکړی دی. دلته پښتنو موږ سره رابطې کړي چې موږ ځو، بیا موږ سره بل آپشن نشته. بیا به موږ اټومیټیکلي بیا به موږ کچې ته ځو، بیا به موږ د خپل لور تپوس وکړو، عزت وکړو. ګورئ زموږ خو د 5,000 کالو تاریخ دی. په دې 5,000 کالو کې چرته داسې ظلم تاسو لیدلی دی؟ چرته داسې بربریت تاسو لیدلی دی؟ زه د پښتنو ته دا یو خبره کوم، یو خو دا شی سیاست ته موړی، د دې وجې ته دا ریکویسټ ته کوم سیاست ته په دې موړی چې تاسو یو لیډر له کریډټ ورکړئ، بل لیډر د دې اګینسټ ځي. سیاست به کوو، پښتون خو په خپل لور سیاست نه کوي که نه؟ داسې ده که نه ده؟ زموږ په کلچر کې خو سیاست په لور خور نه کېږي که نه؟ نو موږ ولې دلته سیاست کوو؟ د سیاست دپاره نور میدانونه شته که نه؟ کوو به پراپګنډې به هم کوو، دروغ به هم وایو، الزام به هم لګوو، خو د لور په شي کې به موږ دا ډرامې نه کوو. او چې څوک یې کوي وړومبی بیا زه د هغه خلاف یم، ځکه چې زه د خپل لور په بازیابۍ کې دې له سیاسي رنګ نه ورکول غواړم. دا چې څنګه زما لور ده، داسې ستا لور ده، داسې د کیمرامین لور او دلته چې څومره ناست دي د دې ټولو لور ده، او داسې راته لګي لکه زما د جسم نیسه. او که بیا هم دا یم که څوک یې پرورش هم نشي کولی، دا به ټول عمر زما لور وي، زه یې خپل کور کې ساتم، سبق هم پرې ځم، واده به هم وله زه کوم، هر څه وله زه کوم. دا چا راوستې دی چې اوس به د یو 2 ټکو ډاکو راځي او زما پښتني عزت به تار کوي. زه دومره بې غیرت یم، زه دومره غورځېدلی انسان یم، خو یم نو ځکه کوي که نه؟ هغه ته پته ده چې پښتون اوده دی، پښتون دې وخت کې داسې یو نشه کې دی چې هغه په دې نه پوهېږي چې زه هغه سره څه لګیا یم کوم. او دا سټارټ دی، نن دا ده
سبا بل دی او سبا بل دی سړو باندې خو روزانه تاسو چې اوس هم لا چې په سونو پښتانه به یې سره قبضه کړي ټیک شو بس پښتون دی لاړو نو تلل پکار دی که دا پښتون هم غلطي دی ولې ځي هلته دی ولې لالچ کوي چې دی د 10 لکو ګاډي په 8 لکو روان شي چې ماته د 10 لکو ګاډي 2 لکه ګټه ده دی ولې د 25 لک روپو باغ چې دی نو هغه په 10 لکه اجي اوس دی ورپسې ځي که لالچ کوي که نه رومبې زمانه لالچ وکړي هلته یې ګیر کړي موږ د دغې خلکو مرسته نه کوو پښتانه د دنیا هم دي کېږي موږ صرف په دې جینۍ باندې خفه صحیح عزت مسله ده ټیک ټیک قدرمنو کتونکو د شاهنام خان خبرې تاسو واورېدلې د دې نه ډېر سوالونه پیدا کېږي چې یو دوی په خپله باندې سبا روانېږي دغه ماشومه بازیاب کوي ریاست چېرته دی د ریاست بنیادي کردار دا دی چې هغه به خپل سټیزنز ته پروټیکشن ورکوي دغه یو ډېر لوی سوال دی بله دا چې دا خلک دغه ځای کې د ډېر کلونو راځې آباد دي دلته کې په وزیرستان کې اپریشنز وشو په باجوړ کې وشو په سوات کې وشو د دغې خلکو خلاف اپریشن ولې نه کېږي یو ډېر لوی سوال دی د دې سوال فیصله په تاسو باندې پرېږدم په خپله پرې سوچ وکئ چې څه جواب درته میلاویږي شاهنام خان ډېره مننه کوم ډېره مننه تاسو د دې لور دپاره د اواز اوچتولو ډېره مننه ډېره مهرباني